زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، په تېره جمعه مې راته د مانځه باره کې خبره کړې وه چې مونځ د الله رب العالمین د طرف نه یو اهم عبادت دی او په مسلمان باندې 5 وخته فرض دی. د دین ډیر احکامات په موږ او تاسو باندې لازم دي، خو د مونځ یو عجیبه شان دی او یو عجیبه مقام دی. او زه بعضې وخت خبره کوم او دا مې په تېره جمعه ویلو چې الله رب العالمین لاین آف آرډر دی. سید الرحمن حاجي صاحب فیصله ختمی فیصله وي، دا الله یو ځل موږ ته دا کافي و چې دا کار کوه. لکه روجې متعلق یو ځل موږ ته ویلي روجه نیسه، دا د ټول مسلمانان روجې نیسي. حج موږ ته یو ځل ویلی دی چې پتا باندې لازم دی حج به کې، مسلمانان حج کوي. علی هذا القیاس د مونځ باره کې چې خبره راله نو د اهمیت ته ګورې چې په قرآن عظیم الشان کې تاسو ته ما په تېره جمعه ویلو چې اشارتن 200 کرته او صراحتن بالکل کلیر کټ چې ورته تاسو وایې دا 2 کرتې په الله په قرآن کې مونږ ته ویلي چې مونځ کوه مونځ کوه مونځ کوه. دا الله یو حکم موږ له کافي و، خدا د دې خبرې اهمیت دی چې ګورې مونځ ډېر اهم عبادت، ډېر لوی شان والا عبادت دی. او دا مې مرته په تېره جمعه ویلو چې ټول احکامات د الله د طرف نه په موږ فرض دي په ذریعه د جناب محمد رسول الله. خو دې کې منځ کې واسطه حضرت جبریلو. الله به جبریل ته ووایي چې یو صدا وحی رسول الله مبارک له حج مې فرض کړ، زکات مې فرض کړ، روژه مې فرض کړه، نور اعمال مې فرض کړل. دا به جبریل د الله نه راوړل. او مونځ هغه عبادت دی چې رسول الله مبارک براه راست د الله نه په معراج کې راوړی. دې کې واسطه نشته. د دې نه اندازه تاسو ورونو لګوئ چې دا څومره لوی شان او څومره لوی مقام او څومره لوی مرتبه لري. نو په تېره جمعه مې راته د وجې د دې بیان کړی و چې دا مونځ ګورې اهم عبادت دی. دا مونځ سره لوبې ټوقې مه کوئ، او که سړی مونځ سره لوبې ټوقې وکړي نو د رسول الله مبارک د احادیثو د لاندې مې راته 15 نقصانات د هغې ښولو چې 15 قسمه سزا به الله درکوي. 6 په دې دنیا کې، 3 چې کله د دنیا نه رخصتېږي د زنکدن په وخت کې عذاب، 3 بیا په قبر کې، او 3 چې بیا د قبر نه پاسي. د دې 15 خبرو بیان مې راته په تېره جمعه تفصیلا کو چا اورېدلي وي په دلته او یا د انټرنېټ په ذریعه ما راته ویلي دي. دا د دې د وجې چې دا زموږ په دې زړه کې د دې اهمیت پیدا شي. نن زموږ وروڼو زه به ډېر بدقسمتي د خپل ځان او د دې ولس وګڼم چې د مونځ اهمیت ورو زموږ د زړونو نه وځي. دا ډېر لوی نقصان دی. نو الله دې د دې نقصان نه موږ او تاسو بچ کړي. نو مونځ خو یو د الله رب العالمین د طرف نه یو اهم حکم دی، موږ به یې کوو. دویم نمبر یو خبره عجیبه دا وره چې د دې مونځ په د الله د طرف نه خو په موږ حکم دی، خو د دې مونځ په ذریعه به ته رب ته رسې. دا د رب سره یو عجیبه تعلق دی. حدیثو کې راځي، خیر زما موضوع نن بدله ده، د یو اهم عبادت باره کې خبره کومه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دی کله چې به ورته سخت تکلیف را ورسېده، کله به چې یو غټ امتحان کې راغی، نو دا په بخاري مبارک کې حدیث دی، اذا حسبه امرا فزع الى الصلاه. کله چې به رسول الله ته سخت تکلیف راغی فزع الى الصلاه، فوراً به مونځ ته متوجه شو، او هغه مونځ به د هغه د دنیا او د آخرت څومره ستونزې وې هغې د برکته به الله لرکولې. نو زما عزتمند وروڼو مونځ یو اهم عبادت دی، خامخا په مسلمان باندې لازم دی او مسلمان به کوي. بیا مې تاسو ته دا ویلو چې زموږ مسلمانان خو مونځونه الحمدلله بعضې کوي، خو
خو چې د دې کوم مونځ مقصد دی هغې کې منګه نه حاصلو چې کوم د مونځ هغه مقام دی هغه زمونږ په دې زړونو کې نه کینی کوم د مونځ هغه فیدې دي هغه موږ ته نه رارسي د هغې وجه څه ده نو تاسو ته ما په تېره جمعه ویلو چې د هغې لویه وجه دا ده چې زمونږ مونځونه صحیح نه دي زمونږ د مونځونو الفاظ صحیح نه دي زمونږ د مونځونو افعال صحیح نه دي د دې د وجې موږ مونځونه کوو او هغه فایده نشو حاصلولی نو ګل حاجي صاحب د پښتو کې دا پښتانه ډېر ښه متلونه هم بعضې وخت کې کوي او دا متلونه بالکل د شریعت مطابق هم وي دا پښتانه یو متل کوي وی هندوس تړی خدای ناراض هندوس تړی خدای ناراض نو موږ مونځونه کوو هغې مقصد ته نه رسو چې هغې مقصد ته نه رسو نو موږ هغه د مونځ هغه فایده موږ ته میلو نه شوه د مونځ چې کوم هغه شان دی هغه موږ ته میلو نه شو نو زما عزتمندو نو زما د خبرې مقصد دا دی چې مونځ به کوو خو په صحیح طریقه به کوو صلو کما رأیتمونی رسول الله مبارک په صحابو ته وی مونځ کوئ او ما ته ګورئ زما سی مونځ وکړئ نو چې زما سی مونځ وي سید الرحمن حاجي صاحب نو بیا به دقه مونځ الله په قرآن کې وی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا مونځ به د بیا د تمامو ګناهونو نه ساتي خدای دې زمونږ او ستاسو مونځونه صحیح کړي بیا وروڼو دې مونځ ته چې مونږ ودرېدو الله سره رازداري ده الله سره خبرې دي د هر د مونځ د رکن یو عجیبه شان دی یو عجیبه مقام دی ثنا چې موږ ته تاسو ته پښتو کې دا سبحانك اللهم وبحمدك وایي د دې ثنا خپل یو شان دی او د دې ثنا باره کې ما په تېرو جمعو کې بیان کړی دی په دې نېټ شته بیا وورئ ثنا د هغې هغه الفاظ د هغې هغه معنا دا مې پوره تفصیل سره ویلې ده بیا د دې ثنا نه پس صورت فاتحه ده د دې صورت فاتحه باره کې مې یو څلور جمعې راته بیان کړی دی د مونځ هغه خبرې دي چې دا الله سره یو عجیبه راز دی راز حضرت علی رضی الله تعالی عنه به وی کله چې ویمه چې الله ما سره خبرې وکړي وا ګل حاجي صاحب الله ما سره خبرې کوي زه دا غواړم چې الله ما سره خبرې وکړي نو زه د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع دا د الله خبرې دي ټولې قرآن عظیم الشان د الله خبرې دي نو دا داسې چې الله ما سره خبرې کوي او کله چې زما دې زړه کې راشي چې زه الله سره خبرې وکړم قرآن چې خو الله ما سره خبرې کوي او کله دا ویم چې زه الله سره خبرې وکړم نو زه په مانځه کې ودرېږم دا مونځ الله سره یو عجیبه رازداري ده یو عجیبه خوند دی یو عجیبه مزه ده پکې نو سورت فاتحه چې وی او په صحیح شان باندې وی اول د الله رب العالمین خپل صفات بیان کړي الحمدلله رب العالمین په دې الحمدلله رب العالمین می تفصیلا یو جمعه بیان کړی دی الرحمن الرحیم باندې می یو جمعه تفصیلا بیان کړی دی بیا وی الرحمن الرحیم بیا وی مالک یوم الدین بیا وسره یو وعده مو کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا به عبادت کوم او خاص تا نه به امداد غواړم نو بیا خپل مدعا رب ته دغه کې چې یو څیز غواړم یا الله څه غواړې وی اهدنا الصراط المستقیم خدای د هدایت لاره غواړم صراط مستقیم غواړم کوم صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم هغه لار چې تا په انعام په کوم خلکو کړی د هغې خلکو لاره غواړم غیر المغضوب علیهم د ګمراهو د ضالین چې کوم ګمراه دي او کوم باندې غضب شوي دي خدای د هغې لارې نه مې وساتي امین دا دعا مې خدای قبوله کړي یرونو موږ خو بس یو پلیشمار دې شروع کړی د قسم دي کو د مونځ په مقصد پیږو د مونځ عجیبت ښکلې کلمات دي نو الله ارمان چې د مسلمان په زړه کې دا په صحیح طریقه باندې کېناسته دا رب سره یو عجیبه رازداري ده بیا صورت وی دا الله رب العالمین د قرآن ښکلې تلاوت وکړي بیا رکوع سر ښکته کړي بیا سجدې له لاړ شي بیا په اخري قاعده کښېني او الله ښکلې صفات بیان کړي او پکې د رسول الله ښکلې د هغه ګویي مو کړي چې زه د هغه رسالت منم او محمد د الله رسول دی او زه بنده دی
دا قسم موس چې وي دا به فوراً الله هم قبلوي او الله سره یو عجیبه رازداري ده. په دقې د موس په دې ارکانو کې نن واورئ یو رکن دی چې هغې ته وایي سجده. دا سجده چې موږ په دې ځمکه باندې دا خپل تندی راوالو او رب ته یې ولګو. نن راته د سجدې باره کې خبره کوم او که نن زما دا بیان تاسو د سجدې واورېده یو خبره واورئ او حقیقتا په دې زړه کې کینو چې واقعي د الله په جناب کې د دې سجدې خو ډېر لوی مقام دی، د دې سجدې خو ډېره لویه مرتبه ده. نو بیا به وې چې خدایه کله به سجده راځي چې زه دې خپل رب ته ولګوم دې مونځ کې، خو چې ستا په دې زړه کې د دې هغه اهمیت کېناسته، ستا په دې زړه کې د دې هغه شان کېناسته، ستا په دې زړه کې د دې هغه مقام کېناسته، بیا به وې چې خدایه پاکه زما اوس څه دغه دی چې زه زر دې سجدې له لاړ شم، زه دې سجدې له لاړ شم. دې سجده کې بیا دومره کمال دی. رسول الله یو شپږ احادیث ته ویمه د وخت د کمي د وجې دقه شپږ احادیث هم کو تاسو په دې زړه کې کینوله دا سجده به مره له خوند درکوي، دا مونځ به مره له خوند درکوي او الله سره به یو عجیبه ستاسو رازداري وي او یو عجیبه خوند او مزې سره به لګیا یې مونځ به راله بیا خوند درکوي. لومبې خو چې کله تاسو دې سجدې له لاړ شئ دې سجدې له، خو یو خبره د هغې نه مخکې کوم او دا لږ په دې ذهن کې کښېنوي او دا ډېره ضروري خبره هم ده چې سجده هغه عبادت دی، هغه عبادت زمونږ په شریعت کې دا یو خبره یاد ساتئ او دا تقریر به راله رستو خوند هم درکوي او دا به راله منظم درکوي، خو چې دقه خبره په دې زړه کې سمه محکمه کښېنې، داسې محکمه کښېنې چې د دې خبرې نه ګورې ستا یو ذرم ګورې ذهن اخوا دې خوا لاړ شي. سجده هغه عبادت دی چې دا به د رب نه علاوه بل چاته نه لګي، د رب نه علاوه به دا تندی بل چاته نه لګي. دا زمونږ د دې شریعت یو اهم اصول دی، یو اهم حتی په مخ د کائنات کې د الله نه پس چې کومه مرتبه ده هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په صریح الفاظو باندې خپل امت د دین منې کړی دي چې سجده به صرف الله ته کوي. بعضې شریعتونو کې سجده جایز وه، لکه آدم علیه السلام ته فرشتو سجده کړې ده. دغه شان په قرآن شریف کې د یوسف علیه السلام واقعه ده او خپل لا تو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بهر کې هغه موضوع ته دی وخت زه نه چیړم، خو دا په دې ذهن کې دا خبره کېنوي چې د رب نه علاوه به سجده چاته هم نه کوي. زمونږ دا خلک دا به لګیایي سجدې به بعضې خلکو ته کوي، بعضې پیرانو ته به کوي، بعضې قبرونو ته به کوي. دا زمونږ په دې امت کې داسې خلک شته، خصوصا زمونږ په دې بر صغیر کې پاک و هند کې پاکستان او هندوستان کې او زیات تر دا ګل په هندوستان کې پروت دی چې اکثر خلک لګیایي پیرانو ته مقبرو ته دا سجدې کوي. دا قطعا حرام دي. دا پښتنو خبره په څلور مذهبه حرام دي بل چاته سجده کول، سر به هم نه ټیټی بل چاته، دا سر به صرف رب ته ټیټي. نو یو خبره خو دا ذهن کې کېنوي چې د رب د علاوه به دا سر چاته هم نه ټیټوي او نو کو دقه سوچ دقه فکر او په دقه ایمان او په دقه اخلاص ته رب ته سجده وکړه، د دې سجدې بیا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام، د دې سجدې د الله په جناب کې ډېره لویه مرتبه ده. تر دې پورې اوس واوره دا حدیثو کې باقاعده راغلي دي. لومبې دا حدیث واوره کله چې انسان دا سجده وکړي دی رب ته او دا عزتمند تندی دا سر ډېر عزتمند دی ځکه الله اوچتم پیدا کړی دی. دا سر هېڅ شیز ته نه ټیټېږي. تاسو ګورئ واګولې جي صاحب چې دا ځناور ته ویني یا دا پرندی ویني یا دا چرندی ویني یا دا درندی ویني، دا ټول چې خوراک کوي دوی دا سر ټیټ ځمکې ټول خوراک کوي.
ستا سر له الله دا شان ورکړی چې دا ګوره چېرته بټېږي نه ته نوړی راوالې او سر په خپل ځای او دې خولې ته یې دننه کړې دا سر چاته هېڅ چاته دا چې ټیټېږي نو صرف اوس به ته به د دې جمعې په دې ملس کې رب ته بیا ټیټېږي دا به رب ته صرف ټیټېږي نو دا بیا د دې سجدې د الله په جناب کې څومره مقام دی نو دا ما ته ګورئ دا ګورئ دا یاد ساتئ دا رسول الله دا ټول احادیثو حوالې مې لیکلي دي چاته پکې څه قسمه دغه او زبرت هغې بالکل باقاعده د بخاري او د مسلم او د ترمذي شریف ټولې حوالې مې دلې راوړي نو کله چې انسان سجده ولګوي او دا خپل تندې راوالي او دې رب ته په ځمکه ولګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان سره مناسب ده ما ته به لږ متوجه کیږئ څنګه چې د الله شان سره مناسب ده دی چې دا سجده دا تندې راوالي او په دې ځمکې ولګوي نو دا د حدیثو الفاظ دي لکه ده چې د رب العالمین په خپو کې خپل سر ولګوي د رب شان ته ګوره د رب مقام ته ګوره وما قدر الله حق قدره د الله ډېر لوی شان دی کفار ونه پېژندي د الله ډېر لوی مقام دی د الله ډېر لوی طاقت دی خو تا دا خپل سر راواغشته او د رب په قدمونو کې دې کېښوده دا د حدیثو الفاظ دي دا راته د حدیثو الفاظ وې نو کله ته چې سجده ولګې الله ته نو دا په دې زړه کې راوله چې زما خوږ پیغمبر وایي چې دا داسې شو لکه چې تا خپل رب ته په خپل هغه په خپو کې دا خپل تندې ولګو نو سوچ کوه فکر کوه دا ډېر لوی مقام دی ډېره لویه مرتبه ده او دا ډېر لوی د خوند او د مزې دغه دی بیا ورونو ما ته وګورئ هر سړی وایي چې الله زما محبوب ذات دی الله زما محبوب دی الله ته زه نږدې شم او د الله د قرب ذریعه جوړه شم نو دې دپاره به څه چل کوو نو راوابلو د رسول الله مبارک دا دویم حدیث ابن طلحه دا یو تابعي تیر شوی دی تابعي هو وهرګل څه پیژني تابعي ته وایي چې صحابي لیدلی صحابي لیدلی ته وایي تابعي دا تابعي ابن طلحه یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو آزاد کرده غلام او داغه نوم حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنه اول غلام بیا رسول الله مبارک آزاد کو او د رسول الله مبارک غلام بیا رسول الله مبارک آزاد نو دی ول یو ځل راغی چې دی ول یو ځل راغی دا ثعبان نو دا ابن طلحه دی ثعبان ته وی تا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زندگی تیرا کړې ده او ژوند دې تیر کړی دی ما ته یو داسې د هغه عمل وښایه یو داسې د خوند خبرې وکړه چې تا په خپلو سترګو لیدلي وي او تا په خپلو غوږو اورېدلي وي ما ته لږ متوجه شئ حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړه نو حضرت ثعبان رضی الله تعالی عنه داسې غلی شو او سر یې ښکته کړ سر یې ښکته کړ ده ورته بیا وویل دا خبره د ابن طلحه چې ای ثعبانه ما ته داسې یو عمل وښایه چې تا د رسول الله مبارک لیدلی وي او هغه تا ته ویلي وي نو ده دا سر بیا هم ښکته کړی دی نو په درېیم ځل یې ورته بیا وویل وایي داسې یو عمل راته وښایه نو حضرت ثعبان بیا سر اوچت کړ رضی الله تعالی عنه وایي ستا جوړېدا مقصد و چې زه په دې خبره باندې غلی شم خو چې تا دا خبره ما ته وکړه نو ما ته هغه منظر رایاد شو د رسول الله مبارک دا وخت وایي هغه څه منظر و وایي دقه شان بعینه چې دا تا ما ته کم تپوس وکړه دقه شان تپوس ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړه چې یاره انسان چې الله ته نږدې کیږي او د الله د نزدېکت ذریعه جوړیږي نو دی کم داسې عمل وکړي نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې کو الله ته نزدېکت غواړي او د الله محبوبیت غواړي او د الله رب العالمین ته ځان خوښ غواړي او رب العالمین ته د قرب ذریعه غواړي چې هغه کومه ذریعه ده چې زه پې الله ته نږدې شم زه پې د الله محبوب جوړ شم دې خبرو ته ګورئ لږ د زړه په دې غوږو باندې غوږ کېدی دا به راله ډېره لویه فایده درکړي دا به راله ډېره لویه فایده درکړي
وی دقه بعینه دا سوال ما د رسول الله مبارک نو کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راتوی چې دا غواړي چې زه د الله محبوب ګرځم، زه د الله خوښ ګرځم، زه د الله ته نږدې شم، د داسې عمل تپوس کې نو د داسې عمل دپاره یو عمل دی چې هغه تا وکړو نو ته به د الله محبوب، د الله قرب او الله به دې نزدېکت شروع شي. وایي څه وعلیکم بکثرة السجود، رب ته ډېرې سجدې کوه، رب ته ډېرې سجدې کوه، دا به د رب د قرب لویه ذریعه وي. تاسو ټول دا غواړئ، زه به د دنیا دا دغه وکړم چې یو ښکلي انساني، نیکعمل انساني، بزرګ انساني، عالم انساني، هر سړی وایي چې یاره زه دې ورنږدې شم، زه دې ورنږدې شم. اوس رب د رب شان، د رب مقام، د رب مرتبه کوی چې زه د رب ته نږدې شم، زه د رب خوښ بنده جوړ شم، الله دې ما سره مینه وکړي. د الله د مینې لویه ذریعه هغه دا ده چې رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه، رب ته ډېر زیات ورنږدې کېږه، رب ته ډېرې زیاتې سجدې کوه، دا به ستا دپاره د الله د قرب لویه ذریعه ګرځي. او بعینه هم دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې تهجد له په دې اخیرې حصه کې پاسېده، په دې اخیرې حصه کې پاسېده. ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنه به په کوڅه کې ناست، نو چې کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسېدو وخت شو نو ربیع ابن کعب به څه چلو که ما ته متوجه شي. ربیع ابن کعب به داسې چلو که چې دقې وخت کې د تهجد دپاره د څه ضرورت دی هغه به د ټول اویلیبل کړل، ټول به مهیا کړل، ټول به یې لکه بالفرض زه ویم، بالفرض ویم لکه لوټه، اوبه، تولیه، صابون، جانماز، دا به هر څه ریډي و، چې دا به هر څه ریډي و. رسول الله مبارک په ډېر خوشحاله شو. سړي ته هر څه اویلیبل وي یو څیز او په اسانه باندې د هغې هغه حصولو کې سړی خوشحاله شي. دا به هره شپه د ده د عملو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم در رحمت په جوش کې راغی او ربیع ابن کعب ته وایي ډېر لوی خدمت کې، ډېر لوی خدمت کې، وایه د دې خدمت صله څه غواړې؟ دې خبرې ته لږ غوږ کېږده. وی ربیع ابن کعب د دقې دپاره لګیا و چې یو ځل دا د رسول الله مبارک دا رسالت دا په جوش کې راشي او دا خبره وکړي. څه غواړې ربیع ابن کعبه؟ سل تعطا، نن چې ته څه غواړې تا ته ومیلاویږي. رسول الله مبارک دا مقصد و چې زه دی به مال غواړي، دی به کور غواړي، دی به بیبي غواړي، دی به نور د دنیا سہولیات غواړي. زمونږ استاد چې کوم دا سوچ دی. ربیع ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ډېر هوښیار او هوښیار به ولې نو د رسول الله مبارک صحابي نو د ډېر سوچ نه پس رسول الله مبارک یې د الله رسوله چې څه غواړم ابراله راکې، وایي چې ته نن څه غواړې هغه به تا ته میلاویږي. وایي د الله رسوله ستا په خولې، ستا په ژبه، ستا په زړه زموږ ایمان دی چې ته څه وایې هغه به بالکل کېږي، خو دا صرف د خپل عین الیقین او حق الیقین دپاره خبره کوم چې هغه به راته میلاویږي. ویا اسد جانه ووره، وایي اسألک مرافقک فی الجنه، وایي دا غواړم چې په جنت کې ستا ملګری. هلکه زبردست سوال یې وکړه. وی اسألک مرافقک فی الجنه، وی دا الله رسوله دا غواړم چې څنګه دلته ستا په خدمت کې لګیا یم دغه شان چې جنت کې م تا سره یو ځای. دې خبرې ته به لږ غوږ ایږدی. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ربیع ابن کعب بل څه وغواړه؟ وی نه یا رسول الله هم دا غواړم، ستا مرګتیا په جنت کې غواړم، ستا مرافقت په جنت کې غواړم، ستا خدمت په جنت کې غواړم. رسول الله مبارک وی بل څه وایي؟ وی نه ای د الله رسوله دقه غواړم. وی ما ته متوجه یې که نه؟ وی زه الله رب العالمین برله زما دا مرافقت، زما دا مرګتیا، زما دا ګاونډیګیرت جنت کې درکړي. خو دلته ما خو ته ای رسول الله مبارک جوامع الکلمو، جوامع الکلم څه ته وایي؟ زه راته د عربي هغه لفظ نه یم، په هغې تاسو نه راسئ. زه به راته پښتو کې یو د هغې معنا وکړم، پښتو کې به تاسو پوره پوهیږئ. جوامع الکلم څه ته وایي؟ زه راته د عربي هغه لفظ نه یم، په هغې تاسو نه راسئ. زه به راته پښتو کې یو د هغې معنا وکړم، پښتو کې به تاسو پوره پوهیږئ.
رسول الله مبارک جوامع الکلم دا مطلب چې سمندر به وای په کوزه کې بانداو، سمندر به په کوزه کې بانداو. اوس د رسول الله مبارک دی خيارتیا ته ګوره چې دا خو د د پاره یو خبره شوه. ټیک ته زه بتاته یم چې ته زما په جنت کې مرګري شوې، زماغه دوستی ستا شوه، زماغه خدمت ستا شو. خدا خو یوازې وطن نه کې کنه، زما خو ډېر لوی امت دی چې ټولو ته دا خیر ورسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کو دا غواړي چې زما په جنت کې زما مرګري، نو علیکم بکثرة السجود، مرګري ډېرې سجدې الله ته کوه، جنت کې به زما مرګري. علیکم بکثرة السجود، دا د حدیث او الفاظ دي، دا د دې کلمې دي. نو زما استاد لپاره یو لاره خالی کړه چې رب ته ډېرې سجدې کوه، رب ته د خپل تندې لګوه. د دې تندې د برکته به د الله رب العالمین په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مرګتیا، هغه د هغه مرافقت، هغه به د الله رب العالمین په جنت کې نصیب کړي. نو زما عزتمند ورونو، سجده هغه د الله رب العالمین کل عبادت دی. سجده د الله رب العالمین ته د نزدېکت او رسول الله مبارک ته د نزدېکت هغه ذریعه ده چې دا ته دنیا کې په بل څه ذریعه باندې نه میلاویږي، په دقې سجده باندې به میلاویږي. نو رب ته سجدې ډېرې لګوي، ډېر زیات لوی مقام لري، ډېره زیاته لویه مرتبه لري. رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې ناست و، د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی، دا هم راته وایه. دا یو خبره دې ذهن کې کېنوي چې د سجدې د الله په جناب کې څومره لوی مقام دی او څومره لویه مرتبه ده، او دا کائنات څنګه قایم دی. ګورئ ورته رسول الله مبارک مسجد نبوي کې ناست دی، دې کې ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی، او دا د مازدیګر د اخیری وخت دی، یعنی نور څه چل کېږي وایا، نور ډوبېږي، نور پروزي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری هم ناست و، داسې نور صحابه هم ناست دي. وایي د الله رسول د انور چرته لاړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي نور خو دقې مشرق نه راوخیږي په دې مغرب باندې پروزي. موږ دا مشاهده کوو، خو چې کله دا د مشرق نه را روان شو د مغرب باندې پروزي، نو دقې وخت کې وایي د انور الله ته سجده وکړو. دا د حدیثو الفاظ دي، ګورئ دا درته زه د حدیثو الفاظ وایم. د انور الله رب العالمین ته سجده وکړي، نو چې سجده وکړي نو بیا په سبا بل ورځ بیا راوخېږي، په سبا بیا راوخېږي، نو بیا سجده وکړي نو بیا راوخېږي، نو بیا سجده وکړي نو بیا راوخېږي. د دقې سجدې د برکته دی خیږي او راکوزېږي او خیږي راکوزېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری ته وایي یو وخت به داسې راشي چې الله به ورته وایي سجده نن مه کوه، نن چې په کوم ځای پرېوتې د دې ځای نه به راخېږي. بخاري مبارک کې دا الفاظ دي، په کوم ځای پرېوتې د دې ځای نه به راخېږي، سجده مه کوه. نو وایه تیمور جانه چې نور د قبلې نه راوخته نو د څه خوب وشو؟ د قیامت وشو. سجده ونه کړه نو قیامت واقع. دا سجده دی پورې راته ویمه چې دا سجده زمونږ د دنیا د بقا ذریعه ده. دا ته چې رب ته سجدې لګې، دا ستا د دې دنیا د بقا ذریعه ده. په کومه ورځ رب ته سجده بنده شوه، په دغه ورځ به قیامت وي، په دغه ورځ به قیامت وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا وایي. او د آخري حدیث راته وایم دا ماله خوند هم راکوي او مزه هم کوي ډېره، او تا ته به د دې یو سجدې پته ولګي چې د دې یو سجدې د الله رب العالمین په جناب کې، د الله رب العالمین په جناب کې کم مقام دی او کم مرتبه ده. بخاری مبارک کې دا حدیث هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابو په مجلس کې ناست او مدینه منوره ده، او د څوارلسمې سپوږمۍ داسې اوچته راختلې ده. نو تاسو د الله رب العالمین مدینې منورې ته بوتلي، زما په خیال پیسې هم لږي، امین هم ډېر په شوق نه وي. ولې دا راته یو خبره ویم، دا راته یو خبره کوم، دا دې ذهن کې کښېنوې
زه په منبر د رسول ناصر په اودس کې مې بلکې غسل هم کړی دی الحمدلله ډېر مرګونو به غسل کړی د رب نه د بیت الله د دیدار غواړې دا نه په دولت ته نه په جیداد ده او نه په دې دغه ده چې دا به دا محض د الله په فضل او په رحم باندې د خدای په ذات مې د قسم دلته زما حاجیان صاحبان ملګري ناست موږ ته ملګرو داسې کسان په مکه مکرمه کې خولي دي وی د دوی 13 کاله وشي را بیت الله نه دی په مکه مکرمه کې دا ته چې دا فقیر دا الله دا به رب ته د کعبې ته بوځي نو کعبې ته یا د رسول الله مبارک دربار ته تک دا محض صرف د الله په فضل کېږي نو رب العالمین دې موږ ټول حرمینو شریفینو ته بوتي د قشن په شوق امین مدینه منورې ته چې سړی لاړ شي نو د مدینه منورې دا فضا ډېره زیاته ښکلې صفا ده مزېداره صفا ده نو دا سپوږمۍ پکې ډېره ښکلې بلقېدونکې ښکاري اوس هلته دا لایټونه دي لایټینګ انتظام دی نو داسې دغه خو چې کله ته تیاره ته لاړ شي بیا به تا ته پته دا منظر ما لیدلی دی ډېر ښایسته مزېدار منظر نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپلو ملګرو ته وایي دې لیلة البدر ته وګورئ دې سپوږمۍ ته وګورئ وایي تاسو ته پکې څه دقت څه مشکل راته میلاویږي د دې په کتو کې وی نه د الله رسوله هېڅ مشکل هم نه میلاویږي مونږ یې ښکلې کلیر کټ چې ستاسو ته په انګلیش کې او په هغه اردو کې وایي بلکل صفه یې وینو ما ته وګورئ وایي دا څنګه چې تاسو دا سپوږمۍ نن داسې ښکلې او صفا وینې او چاته هم دا دغه چې ته لږ دلته خو چې مونږ کینو چېرته داسې یو جلسه وي یا یو فنکشن وي یا څه دغې نه هغه لکه تاسو کښېنئ دا مخکې کښېنئ او چغې او سورې وي ښکاري نه نه سپوږمۍ ته چې ګوري دا چاته هم تکلیف دي ټول ورته ښکلي ګوري وایي دقه شان چې څنګه تاسو سپوږمۍ ته ګورئ دقه شان به د رب دیدار هېڅ چاته به پکې دقت بیا ورته لور یاد کړه وی دې نور ته وګورئ دقه شان چاته به هم دقت او چاته به هم دغه نه وي رب العالمین چې د دې نعمت نه محروموي نو هغه څوک به محروموي چې چا عبادت د انور کړی دی چا عبادت د سپوږمۍ کړی دی چا عبادت د بوتانو کړی دی چا عبادت د قبرونو کړی دی دوی به د رب دیدار نه کوي خدای دې د دقې نه وساتي الله دې د دقې چې کم دا معبودان باطله دي الله دې د دې د عبادت نه وساتي نو د رب دقه شان دیدار به کوي اوږد حدیث دی تقریبا دا چې په بخاري کې ګوره ډېر اوږد دی خو دا وخت هم د نشته زه تاسو ته صرف هغه ماخذ راوباسم بیا به الله رب العالمین فیصله وکړي جنتیان به جنت ته لاړ شي دوزخیان به دوزخ ته لاړ شي کم کفار دي بعضې به پکې تیمورجانه مسلمانان هم خو دا د اول دعا کې چې الله د دقې کیفیت نه موږ او تاسو وساتي بعضې به پکې مسلمانان هم جهنم ته لاړ شي د بعضې ګناهونو د وجې نو چې جهنم ته لاړ شي الله به ولې جهنم کې سزا ورکوي ما ته ګورئ چې الله رب العالمین ولا جهنم کی سزا ورکړي نو چاله به بالفرض و تقدیر رسول الله مبارک داغه حدیث هغه ماخذ هغه نتیجه را تزر وباسم لکه د دنیا مطابق چاته بشپګ میاشتې عذاب ملو شي چاته بکال ملو شي چاته بدوا کال ملو شي چاته بدري کال ملو شي چاته به یو ساعت ملو شي او څوک به پکې پراته وي الله به له سزا ورکوي ما ته وګورئ ما ته یو عجیبه خبره راته کو وی ورو به الله رب العالمین دا مسلمانان روباسي د جهنم نه سزا به ورکوي د هغې خپلو ګناهونو د هغې زنا د هغې ګناهونو د هغې نور د هغه سزا ورکوي بیا به یې روباسي دې کې به په جهنم کې د ټولو نه اخري سړی پاتې شي مسلمانانو چې اخري سړی پاتې شي نو دا په قرآن کې دي او دا په حدیثو کې دي چې کوم انسان د رب ته سجده لګولې ده د رب ته نو د جهنميانو مخونه به تک تور وي دا په قرآن شریف کې دي وایي تیمور جانا وجوه یومئذ نه څنګه دي ترهقها قطرا وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة
دا مخونه به تک تور وي، دومره به تور وي چې دا رسول الله مبارک وي د شپې نه به زیات تور وي، د میږي نه به زیات تور وي، تک تور به وي. دا قرآن کې دی. د بعضې خلکو وجودونه به هم دقه شان تک تور وي، خو دې کې به یو وجود داسې وي چې د هغه دا تندې به لږه رڼا کوي، تور به نه وي. دا لاسونه به یې لږه رڼا کوي، دا زنګونونه به یې لږه رڼا کوي، دا خپې به یې لږه رڼا کوي. دا به څوک دا به د ټولو نه اخري جهنمي. وورئ ور دا خبره وورئ، په ده باندې به خپله سزا تېره شي. رب ته به وایي زه خو مسلمان یم، ما خو کلمه ویلې ده، خو جهنم کې د خپل عذابونو د وجې پروت یم. ربه ما ته وګورئ، ما معاف کړه. دا ټیک ده چې ما ګناهونه کړي دي، خو ما کله چېرته کال کې چېرته 2 کاله کې یو ځل خو ربه تا ته سجده لګولې ده، هغه سجدې هغه نشان خو نن زما په دې تندي باندې دی. دا به د ټولو نه اخري جهنمي وي. وی الله به ورته چې او بېشکه تا ته ستا د مخ نه دا دغه راخېږي. وی الله رب العالمین دا د حدیثو الفاظ دي. وی به چې د دې جهنم یا الله نو د دې جهنم د دې اور نه خو مې لږ اخوا کړي. وی الله رب العالمین به اخوا کړي. وی خیر د جهنم هغه تو نه به لږ اخوا شي، تو به لږ لږ راځي خو اخوا به شي. وی بیا به رب ته ډېره موده پس وی چې خدای ما خو ورته یو سجده لګولې ده که نه، د دې جهنم نه مې لږ اخوا. نو الله رب العالمین به مکمل د جهنم نه راوباسي. دا ګورې دا یو سجدې د 2 سجدو د برکته. وی بیا به الله رب العالمین ته وی چې خدای پاکه ستا در کې هېڅ کمی نشته چې دومره دې روغ کړم، ما خو تا ته سجده یو ځل لګولې ده که نه. وی الله رب العالمین به وي د جنت دروازې ته ما ښځ وخت راله لاړه. اخري خبره به تا حاجي صاحب دغه وکړه، حاجي اسد جانه دا وکړمه چې الله رب العالمین به د جهنم نه راوباسي. د جهنم نه د دغه یو نهر د پاغي باندې به پاک کی، او بیا به الله به چې اوس نور د جهنم دروازې باندې کې. دا د ټولو نه اخري جنتی دی، دې نه بس په بل کس جنت ته نه ځي، بس دا اخري دی. ځکه چې د یو ځل 2 ځله 3 ځله رب ته سجده لګولې ده. وی رب چې د جهنم نه راوباسي جنت ته به داخل کی. ما خذ اخري خبره به دا وکړم چې الله رب العالمین به ورته وایي ځه په خپل رحم او فضل مې له جنت درکړه. څومره مې جنت درکړه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 1 2 3 سجدې دي لګولې دي، د دې د برکته تا ته جنت میلو شو. نو څومره جنت میلو شو. دا رسول الله مبارک وایي دا ټوله دنیا وګورئ، والارواح اجي ګوله والارواح دا ټوله دنیا وګوره، دا څومره ده. اینډ آف دی کم ځای کې دغه څه ده، اخري سیلا ده، هېڅ پته نه لګي. دې دنیا چې دا کم باندې موږ اوسو، د دې دنیا مطابق لس چند دا دنیا مطابق د دې نه زیات جنت به دی اخري جنت دی. الله لس چند زیات جنت د دې دنیا مطابق چې لس چند کې دومره جنت به دا د ټولو نه اخري وي چې چا رب ته یو 2 سجدې لګولې وي. الله رب العالمین بوله ورکړي. زما عزتمند ورونو، اوس تاسو سوچ کوئ، فکر کوئ، تاسو سوچ او فکر لږ ذهن کې راولئ چې تاسو موږ الحمدلله دې رب ته سجدې لګو. څومره سجدې لګو. زه یم هغه نوافل هغه سنت په اخوا کړو. هسې تاسو د یو په یو شواروس کې تاسو څومره سجدې رب ته لګوئ. لږ شمار وکړئ. د سار په منځ کې صرف فرض یادو مجي صاحب اگر راته شمار کوه. د سار په منځ په 2 رکعاتو فرضو کې څو سجدې دي؟ 4 شماره. د سار په هغې کې 4 دي. د ماسپښین په فرضو منځو کې څو سجدې دي؟ 8. وایه څو شوې؟ 12 شماره. د مازدیګر هغې کې څو دي؟ 8. وایه پسې څو شوې؟ 6 شوې. بیا پسې ماښام کې څو سجدې دي؟ 6. د ماښام منځ کې 6 سجدې دي که نه؟ 6 شو. او د ماسخوتن په منځ کې څو سجدې دي؟ 8. 34 شوې. او د وتر په شان د فرضو دي. وتر کې څو سجدې دي؟ 6. نو څو شوې؟ 40.
دا میرا تا صرف دا فرض منزوی چی تا پا 24 گھنٹے کی دا فرض منز کی لگیائی سلویق سجدی روزانہ اللہ رب العالمین تکے ہفتہ کی بس عمروں کے میاش کی بس عمروں کے کال کی بس عمروں کے دو کی بس عمروں کے دا دی سجدو دا برکت پا اللہ تعالی کم مقاموں کم مرتبہ و دی تعلق شان سوچو کے دی تعلق شان فکروں کے دا ډیر لوی انعام درونو زما عزت مند درونو موږ د دې نه نه یو خبر موږ خو بس راشو ډز او غلط او خبره ختمه د دې خبرو ډېر اهمیت مې نشته د دوه درې سجدو د برکته تا د دې دنیا لس چنده زیات جنت درکوي چې ته روزانه الله ته څلوېښت دا مې ته سنت یاد نه کړل دا مې ته هغه کم نفل چې کې هغه یاد نه کړل دا مې ته صرف د فرض وي چې هغه نفل سره کې نو تقریبا د 200 نه زیاتې سجدې راځي دا دا اللہ ډیر لوی شکر ادا کوي دا الله لوی رحم په ځان باندې کوي نو سجده ډیر لوی عظیم عبادت دی ډیر مبارک عبادت دی دا رب ته خامخا لګوي خو په صحیح طریقه لګوي من خلک په صحیح طریقه سجده نه لګوي د سجدې چې کم اندامونه دي دا په صحیح طریقه لګوي و اندام د سجدې دي و اندام دو دا ګوتی دي دو دا پنډې دي دا ګوتې د دوه خپو دي دوه دا پنډې دي څلور شي دوه دا لاسونه دي شپږ شو او یو دا مخ شو دا مخ شو دا په صحیح طریقه رب ته په اطمینان سره لګوي په اطمینان سره کم از کم د آخري حد سبحان ربی الاعلی دا پکې پوره دغه کوي سبحان اوس د سبحان ربی الاعلی څه مقصد دی د هغې کوم مطلب دی الله حاجی سجانه په دې خو ځان له جمعه غواړي چې سبحان ربی الاعلی کم مقام او کم ته د چا صفت په کومه طریقه کې دا عظیم مخ دې راواغشتو دا سر دې راواغشتو رب ته دې په دې ذلیل ځمکه باندې ولګو بیا سوې سبحان پاکی دا رب پاکی دا رب زما دپاره کم رب چې اعلی رب دی زه اسم نیم الله اعلی دا ګوره ډېر لوی مقصد دی دې نه موږ نه یو خبر نو دا په اطمینان سره وایا دا نه چې غوبل دي جوړ په یو 2 سکندو کې یو سډو لګي بیا 10 او غلط او 10 او غلط زما دي د خدای په ذات باندې قسمی چې دا تا 10 او غلط جوړ کړی دی کنه د رسول الله مبارک د حدیث مطابق د قموز راوالي د انسان په دې محل نه ولې دا موږ تا 10 او غلط جوړ کړی دی نه رکوع شته نه سجده شته نه قومه شته نه جلسه شته یو غوبل به دې جوړ کړی وي د دې غوبل اکس مقصد نه دی نه کم از کم سبحان ربی الاعلی لک په قلار وایي چې د دې مقصد څه دی سبحان ربی الاعلی دا زه تا د سجانه تا درشم او ورته چې لکه دا څه لیونی او چې زه تا ته په یو وقار په یو عزت باندې ستا ته نو ته به زما خبرې ته غوږ کړې دغه شان رب هم وایي لږ ما ته په عزت په وقار سبحان رب کم از کم دا 3 کرته او زیات نه زیات 15 کرته 2 کرته حدیثو کې باقاعده راغلي دي 11 کرته دا وایه مونږ خو د جمع کې راته ځکه ډېر نه شي ویلي چې اکثر پکې مریضان وي نو مونږ ځکه د 3 ځلو د 5 ځلو نه زیات نه وایو په قلار وایه په دغه بیا خو ښکلې راوچت شه دا نه چې په داسې کې داسې کې د دې موږ هېڅ مقصد نشته نه راوچت شه کښېنه د دې 2 سجدو په منځ کې چې کومه دعا ده په دې کې ضروري بیان کړی دی كما عظيمة دعاء اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني ما خو تاته وي مونځ د الله نه د غوښتو یو عظیمه ذریعه ده خو موږ پوه نه یو 40 کاله مونځونه وکړل هېڅ مقصد نو بیا دا وایه او چې کله ځان لې نو کله ځان لې رسول الله مبارک پس عجیبه عجیبه دعاګانې کولې کوې دعاګانې په دې سنتو کې په دې نفلو کې اوږدې اوږدې دعاګانې کوې قرآني دعاګانې کوې چې کومې درځي د عربۍ والا ربنا ظلمنا انفسنا دا وایا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا عربۍ چې څومره دعاګانې وایا او رسول الله مبارک په کومه دعا وي الله اکبر یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك زړونو اړوونکي او اړه ذاته ثبت قلبي على دينك خدای زما دا زړه په دې خپل دین باندې مضبوط کړي سید الرحمن رضی صاحب ډیره بهترینه دعا ده
یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک علی طاعتک. خدای ما په خپل طاعت او په خپل بندګۍ باندې قائم او دائم وساتي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دعاګانې دي. دا رسول الله مبارک وی او دغه د دعا نو د دعاګانې پکې غواړي د دې قسم دی په نفلو کې په سنتو کې د دې ډېر لوی ثواب او ډېر لوی مقام دی. اوږدې سجدې کوي. سجده د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت دی. ما تاسو ته په تېره جمعه باندې ویلو چې د حکم به وشي چې سجده وکړئ الله ته. څنګه هغه آیات زما د ذهن نه ورته تیور جانه نو دی به سجده اونکي الله ته. ولې دوی سجدې په دنیا کې نه دي کوي. پس دنیا کې نو دا دنیا دا سجده به ستا د آخرت د نجات وي ذریعه جوړه شي. نو زما عزتمندونو دا مونځ د الله یو ښکلې عطیه ځان دپاره وګڼئ، یو ښکلې ډالۍ د ځان دپاره وګڼئ. او بیا خصوصا په دې سجده کې رب ته ډېرې دعاګانې کوي. فرض وکړئ خیر دی صرف الفاظ وایې او چې کله سنتي نفلي د عربۍ ښکلې ښکلې دعاګانې پکې کوي. د خپلو ائمو نه تپوس وکړئ، زده کړئ. نن سبا خو د دې میر غضب زمانه ده، په دې باندې هر څه دي. وګورئ دا دعاګانې چې دي دعاګانو کې کمې دعاګانې په سجده کې کول پکار دي. قسم دی دنیا به هم خشته وي او آخرت به هم خشته وي. نو سجده الله رب العالمین ته د نزدېکت لویه ذریعه ده. اوس چونکې هغه آیاتونه داسې دي چې هغه د سجدې آیاتونه دي، زه یې ویلی نه شم. یعنې وسجده بیا ورپسې ای الله وایي سجده ماته وکړه او ما ته را نږدې شه. دا د قرآن آیت دی. زما او ستا ما ته نږدې کېږو. الله په قرآن کې الم تر ان الله والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، د انوار سپوږمۍ اونې بوټي الله وی ټول ما ته په سجده باندې پروزي. دا د قرآن شریف آیات دی. خو چونکې هغه آیات د سجدې دی اوس پر باندې په ټولو باندې سجده واجب شي، نه دې د وجې ته نه وی. نو صحابه چې دا کم مقام ته الله رسول دي او ربي صفتونه کوي، ربي صفتونه کوي. والذین معه آیا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د دې مخ نه رڼاګانې کېږي او د قیامت په ورځ به ستا د مخ نه قسم په خدای دا ټول جهان به معطر کړي وي، رڼا کړي به وي د دې سجدې د برکت. نو سجدې الله ته په قلار کوي، په ښکلې طریقه کوي، ډېرې دعاګانې پکې الله ته کوي. او دا نه چې ډز او غلپ په ډز او غلپ. والله العظیم کو تعالی الله څنګه کوي، والله العظیم د رسول الله په دې منبر راته چې سره له نظر کوي په قلار سجده کوه. رب ته کم از کم 3 ځله 5 ځله سبحان ربي سبحان ربي دا مو کوي سبحان ربي الاعلى. تصور هغه الله ته ځان جوړوي. نو ان شاء الله دا سجده به دنیا کې هم کامیابی او آخرت کې هم کوي. رب دې مالم د خپلې سجدې توفیق راکړي او تاسو له دې الله درکړي. درود شریف ووایه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا الله ته زموږ د ټولو ناراضي شي، زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، دواړو جهانو خیرم نصیب کړي، د صحیح سجدې موږ او دوی ټولو له توفیق را نصیب کړي، په ښکلې طریقه موږ ټولو د سجدې توفیق را نصیب کړي، دواړو جهانو خیرم نصیب کړي، دواړو جهانو شر نه محفوظ کړي. او خدای پاک ته هر عمل د خپل رضا لوی سبب وګرځي. څومره بیماران دي الله یې ټولو له صحت ورکړي، څومره مردگان وفات دی الله یې ټولو مغفرت وکړي. جامع مسجد حلیم آباد ته چې څومره مزګزار راځي هر قدم یې پته نیکۍ کې واچي. زمونږ حاجي سید الرحمن صاحب دا خو دې د دې کوواټ خو دې د لندن د برمنګم کې دی اوسي په انګلند کې. او انګلند کې زموږ دا بیانونه په نت باندې اوري د انګلند نه راغلي دي دلته او وی بیان اورم او بیان مستاوي ستا په ټول په نت باندې هر جمعه بیان الته اورم. ډیر د مینې او د محبت اظهار کړي دی. الله دې دا قدمونه په تل نه کې واچي. الله دې ولې د دوارو جهانو خیر ورکړي. نورم زموږ ډیر مرګري د بهر د مردان نه مرګري راغلي دي په خور نه. هر یو قسم دې دا ټول په مینه او محبت باندې راځي. دا په حقیقت کې موږ په هیڅ څیز نه یو. خدا د رسول الله مبارک د منبر سره د خبرو سره دوی مینه محبت دی. الله ته ول خپل مینه محبت ورکړي، دوالو جهانو خیر نصیب کړي او د دوالو جهانو شر نه محفوظ کړي. په اخلاص باندې دعا وکړي. ما یو جمعه دو جمعې مخکې د دې جمعات لپاره د پکو اعلان وکړ. نو الله رب العالمین دې د دې ټولو مرګرو په جندونو کې ډیر برکت واچي. ما وتی پکی والے ټول پکی تقریبا بار زمونږه د سولر هغه پکی دي هغه ټول هغوی واغشتل او ټول چا دوه واغشتل، چا درې، چا څلور،
چا یو هغه خپل اخلاص یو کو ډېرو مرګرو نمونه نشم اخیستی او د نمونو نه یې منې کړی مې بار په دې برنډه کې مبارک سنګ کې تقریبا 13 شپکي یې موږ له واخیستل. بیا مې دې بلې جمعه کې اعلان وکړ ما موږ د سولرو ضرورت دی دا یو ستاسو ته لګېدلې ده الحمدلله دا پکې بجلي نشته سولرو ضرورت دی سولرو له مرګرو هغه پیسې راغونډې کړې او ډېر په اخلاص باندې اوس په زر ته کم نومونه عالم ډېر په اخلاص باندې چا نیمه شیشه چا یوه شیشه هغه اخلاص یې وکړه. دغه مرګرو چې دا کم اخلاص کړی دی الله رب العالمین دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي او الله دې د خپل رضا لوی سبب وګرځي او د دې هغه عوضې دې وله هم په دنیا او په آخرت ورکړي. زمونږ د دې مرګرو د جومات چې کم دغه دي دا انتظامي والا دي دا وی دا خیال دی چې انشاءالله دا 2 صفه پکې مونږ هم دغه 120 واټ دي نو چې 2527 واټي کو نو دا سولر به مونږ ته نه بدېږي نو دوی یو اراده کړې ده لا ورسره څه شته نه خو اراده یې کړې ده دعا وکړئ چې الله دوی په دغه اراده کې هم کامیاب کړي او د دې پکو الله د غیبو نه امداد وکړي او الله زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. دا یو سوال چا کړی وي د ښځو دا ویښته خرڅول څنګه دي دا خو حرام دي حرام دا ښایي دا خلک د ښځو ویښته خلک خرڅوي د زنانو دا ویښته د زنانو د انساني وجود ښځه پرېږده د انساني وجود ټول اعضا دا ډېر معتبر دي د دې خرڅول بالکل قطعي حرام دي نو د ښځې ویښته خرڅول دا قطعي حرام دي. کو دا چا وکړه دا عظیمه ګناه وکړه دا بعضې خلک کلي د ښځو دا ویښته هغه بار راغونډوي او بیا څه هغوی چې په هر څه کې لګوي خو دا حرام دي د دې غشتل د دې پیسې داسې دي لکه خنزیر چې الې او خنزیر خرڅوي